خدی اخرنی خدی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع باندې د مختلف د خیر کارونو مخې وښودې، دا کوه دا کوه دا کوه. تپوس کوونکې هغه بار بار وایي که د دې طاقت ونه لرلی شم نو بیا به څه کوم، نو دا دې پسې دا کوه. آخر ورته دا ووی وی که چېرې د چاته د خیر ښېګړې توفیق درته میلو نشي او د دې وس ونه لرې نو خلقو ته تکلیف مه رسوه، یعنی د ګناه نه ځان بچ کا. نو که د ګناه نه دې ځان بچ کو، دا تا په ځان په خپله ځان باندې صدقه ده، د خپل ځان سره د خیر وکړو، ښېګړه دې وکړه. نو که موږ بل ته خیر نشو رسولی، کم از کم ځان سره خو خیر وکړو. او د ځان سره خیر کول دا دي چې ځان د بېخیرۍ نه بچ کړو. نو بېخیري دا ده چې د الله دین کم محنت کیږي، کم کړاو کیږي، دې ځای کې د الله د دین درس و تدریس کیږي چې موږ تایید وکړو. که تایید رانه نه کیږي نو چې کم از کم موږ د هغې خلاف پروپیګنډې او د هغې خلاف رکاوټ خو موږ نه اچوو. ورنه د قیامت په ورځ بیا معامله پاکه ده. هلته ګیلې بانې کوم خلک چې په دنیا کې د دروغو جوړوي دا هلته نه چلیږي. انسان باندې الله څلور قسمه ګواهان مقرر کړي دي. یو الله په خپله ګواه دی هر انسان باندې، د انسان خپل وجود په ده ګواه دی، دا انسان دا وجود به په ده باندې ګواهي کوي. الله کرام الکاتبین ملائک لګولی دي انسان سره، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. ملائک لګېدلی دي او هغه چې انسان څه وایي هغه لیکي، محفوظ کوي. دغه عمل نامه به الله قیامت کې انسان لور کی. اقرأ کتابک، خپل عمل نامه دی وایا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ځان سره په خپله محاسبه کوه، په خپله ځان سره احتساب کوه. څلورم د ځمکې هغه ټوکړه، په کومه ټوکړه چې انسان ګناه کړی دغه ټوکړه د ځمکې به په انسان باندې ګواهي کوي. او دا قرآن کریم کې الله فرمایي یومئذ تحدث اخبارها، دغه د قیامت په ورځ به ځمکې خپل اخبار خپل حالات بیانوي. حدیث کې ورسره دا دي د ځمکې اخبار څه دي، د ځمکې حالات څه دي. هغه د ځمکې په مخ باندې په کم ځای کې چې کم ګناه هم چا کړی دی دغه ځمکه به پې بیان کوي، ګواهي به پې کوي. ستا موبایل ریکارډینګ کولی شي، د پلاستیک او د اوسپنې نه جوړ شی دی او انسان جوړ کړی دی. او چې الله کوم مخلوق پیدا کړی دی او الله پکې دا صلاحیت اچوي نو نشي اچولی. بلکې قیامت کې چې کله د انسان اعضا بیان شروع کی، لاس او خپې سترګې بیان شروع کی، نو دا وجود به ورته وایي چې تاسو په موږ باندې بیان شروع کو. ولی دغه لاس سترګې او د اعضا به هغه وخت کې وایي انطقنا الله الذي انطق كل شيء. هغه ذات موږ کې د ویلو طاقت پیدا کو چې نن هر شی هغه الله گویا کړی دی، هر شی کې د ځمکه هم دغه. نو دا انسان باندې الله دا مختلف قسمه گواهان مقرر کړي دي د د عمل د د کردار. د انسان هیڅ عمل د الله نه پټ نه دی. علیم بذات الصدور، د زړونو په ارادو باندې پوهه دی. مخلوق چې د انسان د خولې نه کومه خبره بار روزي، مخلوق هغې باندې پوهېدی شي، هغه خبره محفوظ کېدی شي. خو د انسان په زړه اراده کې چې کومه خبره ده هغې باندې مخلوق په هیڅ ټسټونو په هیڅ حالاتو نشي معلومولی. ارادې د زړه څوک معلومولی نشي، خو الله ته د هر چا اراده معلومه ده، نیت معلوم دی، ښه نیت هم بد نیت هم. مثال وګوره، مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د وحی په ذریعه معلومه وه دجال به پیدا کیږي. یو یهودي و، څه کرتبونه او څه ګډې وډې به یې وي، څه نښې پکې د دجال موجود وي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شک و چې چېرته د هغه دجالي. د هغه متعلق حدیثو کې ډېرې خبرې راغلي دي. بیا وروستو یو صحابي سره د ملګرو نه دریاب کې یوه میاشت کشته هواګانو وړې ده، کوم ځای ته تللي دي، کوم ځای وه، هېڅ پته نشته.
هلته دجال تړلې لیدلې دی. بیا نبی علیہ السلام صحابو ته ویلي دي، تمیم داری صحابي دی، چیرې ما چې کوم خبره د دجال متعلق تاسو ته کوله هغه دغه دی صحابي او د ملګرو لیدلې دی. بهرحال هغه خبره په خپل ځای ده، خو شک د نبی علیہ السلام اول کې چې چېرته دغه یهودي دغه دجال نه یو پیره نبی علیہ السلام د ونو نه ځان شاته کوي، پټ کوي، پنا ځي، چیرې د دنه زه واورم چیرې دا چېرته دجال دی او که نه دی. صادر کې مخ پټو فیضا له همهمتن څه ګرارې کو، مور پې ناصاف آواز وکوي یا صاف هذا محمد، صاف د هغه نوم و لقب و، صاف دا د محمد راغی. نبی علیہ السلام یې بد دی وکړه، تا آواز نه وی کړی، موږ بس حقیقت وله معلوم کړی. بیا ورته وایي ته څه نه څه دله راځي؟ وی رښتیا او دروغ. نبی علیہ السلام وی لن تعدو قدرک، دا څه چې یم دغه دې نه اخوا ته نشي تللی. بیا یې ورته وی تاله زه یو خبره ساتم، ته وایې زه خبرې معلومومه، د غیبو دعوې به یې کولې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت کریمه ملګري ته ووی یوم تأتی السماء بدخان مبین. نو دا ملګري ته ووی زه وله دا اړه کې ساتمه چې دی څه کوي. شیطان دا لږ ټکې د نبی علیہ السلام د خولې نه واورېدو، دخ هغه ټکې ویړو هغه ته یې ورساو. دا کاهنان نه دي چې دا د غیبو خبرې کوي، نو دا د غیبو خبرې غیبدان یو الله دی، د غیبو پته کاهن ته نشته. ګورې د غیبو پته کاهن ته نشته، غیب شیطان چرته خبره معلوموي او راوړي او دته وي. نو زما او ستا په نسبت باندې موږ ته خو غیب ښکاري که نه، دی خبرې نه دی څه خبر و، دا خو چې دی چېرته رسېدلی دی، هغه چېرته رسېدلی جهنم ته. کاهن چې دی دی جنت ته نشي رسېدی. نو هغه له هم شیطان دا خبره د نبی علیہ السلام د خولې هغه وتښتوله، هغه غوږ ته یې ورسوله چې دخ پاخوا پوره ټکې وانه اورېده او هغه غوږ ته ونه رسېدو. نو هغه وی دخ نبی علیہ السلام اخصا لن تعدو قبرک، کولی شه خصه د سپي د شړلو ټکي ته وی، سپک ټکی ورته وی، ته د چې صحیح هم دغه خبره مې دا کوله چې د زړه په اراده باندې الله پوهېږي. د کاهن خبره مخې ته راله، راشئ وګورئ. نبی علیہ السلام وی من اتا کاهنن، څوک که کاهن ته راغی د غیبو خبرې معلومونکي او یا دعوی کوونکو ته راغی، فصدقه بما یقول، تصدیق یې وکړو چې او دا ته چې څه وایې دا خو ټیک وایې ته، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام پر راوړلی شوي دین من انکار وکړو. یو بل حدیث داسې دی من اتا عرافا، عراف چې د لاسونه بازار کې ناسي وایي ته راشه ستا په دې لاس کې ستا قسمت دی، قسمت دله معلومو، خپل قسمت معلوم کړه چې څو پورې به دا ذلت ته ناسي. من اتا عرافا، عراف ته راغی یقین پې نه کوي خو وایي یاره چې دی به څه وایي، کله کله وایي ورکه معلومومه چې دی څه وایي. نبی علیہ السلام وایي څلوېښت ورځې مونځ نه قبلېږي چې دی کله تش دی عراف ته راځي په لاسونو حالات معلومولو ته، لږ ایمان زده کوي، دین زده کوي، قرآن زده کوي. نو خبره مې دا کوله چې د زړونو باندې پوهېدونکی ذات الله دی، ارادو نه پویا خبر الله دی، د هغه نه خو هېڅ نشي پټېدی. ما ورته نن خلک د دیوال شاته کیږي، مقبرې ته ځي د نشو دپاره، د مختلفو حرامکارو دپاره. ولې دا یقین نشته که نه چې ما سره ملایک لګېدلي دي، دا یقین نشته چې ما باندې الله حاضر ناظر دی، دا یقین نشته چې دا ځمکه چې دا په ما باندې ګواهي به کوي. دا یقین پیدا کول غواړي، دا یقین پیدا کیږي د الله په کتاب باندې، دا یقین پیدا کیږي د الله د دین په تعلق باندې چې زمونږ د دین تعلق جوړ شي. الله تبارک وتعالی قرآن کې وایي د څه خلقو په باره کې استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان په ملا سور دی. دا د لفظ معنا ده،
دا خلک چې معنا کوي استحوذ علیهم الشیطان، شیطان په تسلط کړی دی، شیطان په غلبه کړی دا، د حاصل معنا ده. حاز ملا ته وایي د شیطان سورلی د ځان نه جوړه کړې ده، خو شیطان په کومه غاړه بوځي بس دی وایي د تیار یم. استحوذ علیهم الشیطان، نو د شیطان کار څه دی؟ هغه څه کوي؟ فانساهم ذکر الله، د الله کتاب یې تیر کړی دی. دلته د الله کتاب ویلی کېده، ځوانانو څه کار دی؟ ځوان به دغه دی په حجره کې ناسي فیسبوک به ګوري، دکان کې به ناسي فیسبوک به ګوري، د شپې به په ګروړونو کې ټوله شپه دا د برکت شپې دي، یوه شپه پکې د زرو شپو نه غوره ده. هغې کې د الله د طرف نه د الله په حکم ملائک راځي، جبریل علیه السلام را کوزیږي، دعاګانې غواړي د هر نیک عمل کوونکي دپاره. او په دې د برکتونو په شپه کې زموږ ځوانان هغه په ګروړونو کې د پشمني پورې، او چې پشمني راځي د لوږې د خېټې دپاره منډئ، نو موټر سایکل یې جنګولې فلان کې د کې اکسیډنټ وشو. په دې روژه کې څومره اکسیډنټونه کېږي، دا د دې غفلت د وجې نه. په کار ده چې مونږ دا د خیرونو د برکتونو میاشت ده، اخرنۍ عشره ده، عتق من النار ورته د نبي علیه السلام په زبان ویلی شوي دي. عمل په دې کې داسې وکړو، لوی عمل د الله کتاب. جبریل علیه السلام به نبي علیه السلام سره په هر رمضان کې قرآن ګردانو، او د وفات په کال یې ورسره 2 پیرې ګردان کړی دی. دې میاشت کې نزول قرآن الله شروع کړی دی، یا آسماني دنیا ته رانیږلی دی. په کار ده چې د مسلمانانو دې میاشت کې د الله د کتاب سره رابطه شغلي. نو کله د الله کتاب ویلی کېږي نو جماعت ته راتلل څه کوي؟ چېرته په کور کې دی، په پټي کې دی، په دکان کې دی، هغه وایي یاره دا سپیکر یې بندول پکار دی، خو چې پکې دې ځان له وایي که نه دا منګه پیسله تنګوي. د الله په کتاب باندې مخلوق با تنګ دی چې دا آواز اوري. د الله بنده سبا به قیامت کې الله سره میلاویدل وي. الله به تپوس کوي ما تعالی ژوند در کړی و، ځواني در کړې وه، مال در کړی و، وخت در کړی و، تا دې کې څه کړي دي؟ تا دې کې څه کړي دي؟ هلته کې بیا د انسان دروغ بیا نه چلیږي. ګورې نن هر سړي ځان له د خپلې خبرې لپاره څه د جواز دلیل جوړ کړی دی. هر قسمه غلط کار چې څوک کوي، غلا کوي، ډاکه کوي، یاره ګزاره نه کېږي. نو خلقو ځان له د جواز څه دلیل جوړ کړی دی، خو دا جوازونه د الله سره نه چلیږي. الله سره پاک رڼاوی دی. هلته الله کتاب را لېږلی دی، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، خلق د تیارې نه رڼا ته وباسي. پې نو دا کتاب الله را لېږلی دی چې خلق پې د تیارې نه رڼا ته وځي، دې دپاره را لېږلی دی. نو موږ له پکار ده چې موږ قرآن نه هغه تیارې معلومې کړو چې کمې تیارې دي چې انسان په هغې کې هلاکېږي. الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم دنیا کې دا د آخرت تیارې دي. ان الشرک لظلم عظیم، لوی ظلم د الله سره حصدار او شریک جوړول دي. نن مخلوق د دنیا هغه د الله نه سوا درګاونو ته سرونه ښکته دي، د مخلوق نه خپل غیبي حاجتونه غواړي، د مخلوق په نوم باندې منښتې او نظرونه دي. د الله کتاب ته ناسته نه ده کړې. د الله په کتاب کې د دې خبرو تفصیل دی، وضاحت دی. او الله قرآن وایي ما تفصیلي کتاب را لېږلی دی. د څه خبرې تفصیل دی پکې؟ د مانځه متعلق خو الله وایي اقیموا الصلاة، مونځ کوئ. پاخوا د مونځ تفصیل نشته. د زکات و آتو الزکات، زکات ورکوئ، پاخوا تفصیل نشته. دا تفصیل نبی علیہ السلام بیا کړی دی. د حج متعلق الله وایي اتم الحج والعمرة لله، بس تفصیل نبی علیہ السلام کړی دی. سلګي خبرې قرآن کې دي، نبی علیہ السلام کړی دی. او 10 مسله قرآن کې یو ځای ذکر ده، میراث مسله یو ځای ذکر ده. داسې نورې خبرې کمی چې دي خاص الله یوه پېره ذکر کړي دي، بار بار بیا نه ذکر کوي. خو دا یوه مسله چې کومه ده د عقیدې، دا الله ډېره بار ذکر کړې ده چې دا د دې خولې نه، په دې خوله خو موږ لا اله الا الله ویلي دي، خو چې د دې خولې نه دا زموږ کته زړه ته کوزه شي. دا زړه ته کوزېدل چې دي دا ډېر ګران کار دی. ګورې
شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله هغه څه وایي خلک چې ورته د 11 ځوان وایي عالم دی پیر دی د هغې خبرې اورېدل پکار دي منل پکار دي هغه وایي اما تستحي ان تقول لا اله الا الله تعالی حیا نه درځي چې ته خو په خوله باندې لا اله الا الله وایې وفي قلبك الف معبود غیره ستا په زړه کې زر معبودان د الله نه سوا نور دي زر معبودان په زړه کې ساتي او په خوله وایي لا اله الا الله حاجت روا معبود مشکل کشا صرف یو الله دی دروغ وایي بیا وی قل لا اله الا الله مرة بلسانك والف مرة بقلبك دا لا اله الا الله چې یو پیر په خوله وایي کنه زر پیری زړه کې په دې سوچ وکړه د دې یقین پیدا کا نو البا ستا د زړه روڼوالی ویلر شي ستا د زړه روڼوالی چې دی هغه به اللر شي نو دا قرآن کې دا مسله الله بار بار ذکر کړې ده په مختلف انداز ذکر کړې ده کله کله د دعوت په طریقه باندې یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے خلقو د یو الله بندگی وکړئ ولی یو الله بندگی وکړئ ولی د یو الله د بندګۍ حقدار دی الذي خلقکم ته پیدا کړی دا چې ته پیدا کړی دا صلاحیت به صرف داغه د پاره استعمالای دا تندې به صرف هغه تخته کوي دا به بل چاته نه خته کوي حدیث کی راځي صحابي وی نبی علیہ السلام نه تپوس کوي وی مونږ کې چې څوک د چا سره ملو شو عین حنی له سربو ټیټو نبی علیہ السلام نه سربو نه ټیټای دا سربو د الله نه سوا بل چاته ټیټول نشتا دا با سرب الله ته ټیټای دا سرب الله ته بزمکه کړي دا الله نه سوا به دا سر بل چاته بزمکه نه کړي ګوره دا الله پیدا کړی دی الذي خلقکم والذین من قبلکم استانه مخکې مخلوق الله پیدا کړو لعلکم تتقون دې د پاره چې فرزګار شئ نو کله کله الله دغه خبره په بل انداز باندې کوي الله فرمایي د هر نبی په زبان باندې دا دعوت مخلوق ته رسولې دی یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ای زما قومه د یو الله بندگی وکړئ تاسو لا دا الله نه سوا بل څوک حاجت روا نشتا بل څوک مشکل کشا نشتا حقدار د بندګۍ نشتا دی یو الله ته د یو الله بندگی کوي نو کله الله په دې انداز ذکر کوي ادعوني استجب لكم ما نه غواړئ ما نه سوال کوئ خیر شر تم ما سره وساتئ استجب لكم زستاسو سوال قبلوم نو کله الله په دې انداز باندې ذکر کوي ان الذين تدعون من دون الله کم مخلوق چې تاسو ورته आवाज کوي را مدد شوته وي حاجتونه ته غواړئ د الله نه سوا عباد امثالکم ستاسو غونته محتاج بندگان دي ستاسو غونته محتاج بندگان دي هغه انبیا دي هغه اولیاء دي هغه ملائک دي هغه پیریان دي ارڅوک چي دي تاسو دا غینه حاجتونه مغواړئ غیبی زمانه غواړئ وس کتوای چیرې زمون خلک وی الله ول ورځ ور کړی دا الله ول برخه ور کړی دا نازولی دي د ټکی ماو تا جوړ کړی دي ورځ الله ټول لور کړی دا د چا خورز دا د چا بد ورځ دا برخه الله چاله ور کړی دا دنیا کې اخوري اغوندي او استعمالي د جایداد برخه دا د مال برخه دا کته وای نه د خدای توب برخه دا نو د خدای توب برخه الله چاله نه ورګي ګورې دا نبی نه نبی لور کوي نه ولی لور کوي نه ملک او جن لور کوي لا یشرک فی حکمه احد الله خدای توب په برخه کې هیڅوک نه شریکي د ځان سره وري نو کله الله دا سی فرمایي وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ کچری تا ته تکلیف ورسید دا غي لرکون کې د الله نه سوا بل څوک نشتا د الله نه سوا دا غي تکلیف لرکون کې بل څوک نشتا نو د الله نه سوا بل چاته چغه نو باسي را مدد څه بنوي چاله بزینا د مال او د اولاد د پاره لله خزائن السماوات والارض الله وی د اسمانونو د ځمکې خزانه صرف د الله سره دي نو چې خزانه د چا سره دي داغه نه غواړي او داغه شان غواړي چې هغه محتاج دي
یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. الله وی تاسو ټول په ټوله محتاج یې، یو الله دی چې مستغنی دی، غنی ذات نه خزانه نه غواړي، او چې کوم فقیر دی محتاج دی په محتاجۍ باندې ژوند تیر کړی دی د هغه نه خزانې غواړي. چا سره چې د اولاد خزانه ده د هغه نه اولاد نه غواړي، نو زه بل ځای زانګو زانګی چې ماله به اولاد راکړي. د الله سره د اولاد څنګه خزانې دي؟ الله قرآن کې په خپله فرمایي یخلق ما یشاء. د الله چې څه خوښه شي پیدا کوي، څنګه چې خوښه شي پیدا کوي، نو څنګه پیدا کوي؟ یهب لمن یشاء اناثا، چاله چې خوښه شي صرف لونه ورکوي، صرف لونه ورکوي. یو هلک وی بس د چا وس نشته، نو چا اختیار نشته. ویهب لمن یشاء الذکور، چاله چې د الله خوښه شي نو هلکان ورکي، هلکان ورکي، صرف هلکان وي. یو ماشوم وی چېرته لوښي براله انځله، جنۍ پکې نشته. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، چاله چې خوښه شي هلکان او جنکۍ دواړه ورکي. نو څلورم ویجعل من یشاء عقیما، چاله چې خوښه شي بیا اولاد یې وګرځوي، اولاد له د سره ورنکي. د چا وس دی چې اولاد له ورکي؟ د چا وس نشته. انبیاو کې الله هم دغسې پیدا کړي دي، دغسې پیدا کړي دي. شعیب علیه السلام دی پیغمبر دی، لوڼی دي، د څارو د اوبه کولو هلکان نشته، پلار بوډا دی، جنکۍ دي څاروي بوځي ګودر ته، د خلقو نه په طرف باندې څاروي په ډډه ډډه کوي چې د خلقو سره ګاډیرون را نشي، نارینه دي پردي. ډېرې وجې دي پکې، یو وجه پکې دا ده خلک ځان له څاروي اوبه کوي، خلک ځي جنکۍ دغسې پاتې کېږي. موسی علیه السلام پې پېښ شوی دی، نو چې پېښ شوی دی اوبه یې له راویستې، څاروي له اوبه کړه، نو د هغې نه پس ورته وویې چې یاره ولې هلک تاسو هلک نارینه ولې نه راځي چې څاروي اوبه کړي؟ د هغې څه وایي؟ هغې وایي ابونا شیخ کبیر، زمونږ پلار بوډا دی، هغه راتلی نه شي، ورور شته نه. د شعیب علیه السلام د لوڼو په زړه څه تېرېږي چې یو ورور خو مو وی. شعیب علیه السلام پیغمبر دی، هغه دا غواړي چې زما لوڼې دې بیځې کوره وباسي، څاروي دې اوبه کړي او کوره دې وځي. نه، هلک شته دی نه، اختیاري نشته که نه. نو زکریا علیه السلام پیغمبر دی، اولاد یې نشته، څه چل کوي؟ ځان له پیغمبر دی، اختیاري نشته د اولاد چې ځان له د اولاد انتظام وکړي. نیکونه پیغمبران تیر شوي دي، هغې ته هم نه غواړي چې نیکه ته به ووایم ماله به اولاد راکړي. نه، هغه ته پته ده چې اولاد ورکوونکی یو الله دی. نو هغه څه کوي؟ یو الله ته چغه وباسي. وزکریا اذ نادا ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین. ربا یوازې مې مه پرېږدې، وارث راله د دین راکې، علم دی د دې وارث په کار دی راله. نو الله نه سوال وکړو، درې پېژندلی دی د حاجتونو. نو چې سوال یې وکړو نو الله څه وکړه؟ الله وی فاستجبنا له، منګه سوال قبول کو. بل پیغمبر دی ایوب علیہ السلام، بیمار دی، سخت بیمار دی. څومره بیمار دی؟ عالمان وی 13 کاله د بیماری شوي دي، څه اختیار یې نشته چې خپله بیماري لرې کړي. لوی خلک و الله په لویو خلکو لوی امتحان راولي، نو لوی امتحان یې پرې راوستی دی. آخر کار بیماری ډېره سخته شوه، نو څه چل یې وکړو؟ چا ته یې چغه وواله، چا نه یې سوال وکړو؟ الله نه. هغه رب د ایوب علیه السلام اوس هم شته. څومره بیمارې د ایوب علیه السلام نه زیات بیمار خو نه. نو چې سوال یې وکړو نو څنګه یې سوال وکړو؟ وی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. رب تکلیف را رسېدلی دی او ته یې مهربانه، بس ته مهربانه یې. الله څه وایي؟ فاستجبنا له، همدغه سوال مو هم قبول کو. نوح علیه السلام دی، د قوم نه تنګ شوی دی، د دشمن نه تنګ دی، معاشره ټوله ګنده ده، خلق دشمنان دی. الله ورته ویلي دي چې ګوره نور پکې مسلمانېږي نه، نیک عمله کېږي پکې څوک نه. الله ورته دا ویلي دي ګورې. نو چې دی ورته ویلي دي، نو نوح علیه السلام د چا نه امداد غواړي د دشمن مقابله کې؟ بل چاته چغه نه وباسي، ښه یو الله ته چغه وباسي، یو الله ته چغه وباسي. او الله وی موږ دغه سوال قبول کو، سوال قبلیږي.
بل پیغمبر دی. دا مثالونه الله قرآن کې ذکر کړي دي خبره چې ما او تعالی کم در لتلت پکار دی. یونس علیہ السلام دی د قوم په عمل خفه دی، د الله د طرف نه ورته خبر ورکړی شوی دی چې ګوره که دا خبره خلک ونه مني عذاب به راځي. هغه په دې اجتهادي غلطۍ کې راغی چې یاره خبره خو دوی ونه منله او د الله عذاب به اوس راځي، زه به د دې ملک نه پرېږده چې عذاب پرې راشي. خو د الله طریقه دا ده چې نبي هجرت کوي بې اجازت نه کوي. ګورې یو ملک پرېږدي بې اجازت نه پرېږدي، الله ورته وایي. نبی علیہ السلام هم د مکې نه صحابو ته اجازت کړی و ځئ، صحابو هجرت مدینې ته کړی و چاکاو. نبی علیہ السلام هغه نه، ابوبکر رضی الله عنه اجازت غوښتو، نبی علیہ السلام ورته وی ته لا مزه ما ته شاید چې اجازت وشي دواړه به ملګري شو. نو هغه ته نبی علیہ السلام ته چې اجازت وشو دواړه ملګري شو، هجرت یې وکړو. نو یونس علیہ السلام وی یاره دوی خو واسي هم عذاب به پرې راځي اوسه. نو د ملک نه روان شو، چې روان شو الله امتحان کې واچاو. دریاب کې کشتی نه دریاب ته او دریاب کې د مئی خېټې ته خبره تاسو تفصیلا ویلې ده، اشاره کوم. د مئی په خېټه کې تیاره، د اوبو تیاره، د شپې تیاره، په تیارو دیر تیارو کې چاته آواز کوي هغه خپل در پیژني چې په دې تیارو کې چې زما اوري ما ته رارسي زما حاجت پوره کوي هغه یو الله دی، بل څوک نشي رارسېدی. نیکونو کې پیغمبران تیر شوي دي، پیغمبر ته آواز نه کوي، نیکه ته آواز نه کوي. آدم علیه السلام نیکه دی، نوح علیه السلام نیکه دی، د نور نه دغه دوی یقیني نه یو الله ته آواز وکړو. خو څنګه یې وکړو؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حدیث کې راځي چا چې د یونس علیه السلام په دعا باندې دعا وغوښته، د یونس علیہ السلام په دعای دعا وغوښته، الله به سوال قبلی. خدا یقین هم غواړي. ګورې ښه حدیث کې راځي د غافل زړه دعا الله نه قبلی. صلو الله وانتم موقنون بالاجابه. الله نه چې سوال کوئ د زړه نه یقین کوئ چې زما درد سوال امداد او دی به پوره کوي، بل در نشته. صلو الله وانتم موقنون بالاجابه. نو یونس علیہ السلام وی لا اله الا انت، حاجتونه پورا کوونکې، حقدار د بندګۍ، د دې تکلیفونو نه ویستونکې، دا صرف یو تی بل در نشته. سبحانک پاکی د تعالی را، تا کې بخل نشته، تا کې کمزوري نشته. انی کنت من الظالمین، ما ځان سره کمی کړی دی، زه محتاج یم، زه ضرورت منم. الله زما سوال قبول کړي. الله څه وایي؟ فاستجبنا له، هغه سوال مې قبول کو. نو موږ له پکار دا ده چې موږ قرآن وګورو، د دې نیکانو طریقه معلومه کړو، د دې نیکانو چا نه سوال کړی دی، چا نه حاجت غوښتی دی، کم درته ولاړ دي. خبره مې دا کوله چې لتخرج الناس من الظلمات الى النور، قرآن د دې تیارو نه د رڼا ته د وتو دپاره راغلی دی. لوی ظلمت په دنیا کې کفر او شرک دی. خبره مې دې پورې کوله ان الشرک لظلم عظیم، دا ډیر لوی ظلم دی او په دې کې پاتې کېدل لا لوی ظلمت دی، په تیاره کې پاتې کېدل دي. نو د دې نه د وتلو دپاره الله دا قرآن را لېږلی دی چې د قرآن عقیده زده کوي. قرآن کې الله یوازې مونځ نه دی ویلی، یوازې زکات نه دی، یوازې حج او روژه نه دي، دا د ارکان اسلام دي، د اسلام ارکان دي. ارکان وایي ستنو ته ستنې دي. د دې د پاسه نظام د زندګۍ د آبادۍ دی. یوازې د ستنو نه بغیر آبادي هم نه ټینګېږي او بغیر د آبادي نه ستنې د آبادي هم نه دی. ستنې به هم ودرئ پنج بنا، د دې د پاسه به پوره د زندګۍ نظام هم جوړی، د آبادي د اسلام دی او کامیابي هم په دقه کې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بانډچی راغی خالص مخلص مسلمان، وی دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. عمل راته وښیه خو چې عمل وکړم او جنت ته لاړ شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه فرمایي؟ د جنت عمل ورته فرمایي. د جنت عمل څه دی؟ دا خبره زموږ د ټولو لپاره ده. ړمبې ورته عقیده ښیي، عقیده زده که،
مون زکات روجا دا په عقیده بنا دي که عقیده دي خرابه ده مون اسې لوړه دی حج او خیراتونه دي ابستی ګورې نو لمبې ورته عقیده وښوده وې تعبد الله ولا تشرکو به شیئا بندگی د یو الله به کوئ هغه سره به هیڅ شی شریک نه جوړئ شیئا دا یو داسې لفظ دی که نه چې نه انسان نه پیره نه ملک نه بر او نه ښکته هیڅ شی به د الله سره شریک نه جوړئ دا عقیده شوه عمل کې وتقیم الصلاة د مونځ پابندي به کوئ دا ارکان اسلام کې دی وتؤتی الزکات المفروضه فرض زکات به ورکوئ وتصوم رمضان د رمضان روژه به نیسئ حج ورته نه دی ذکر کړی وی حج لا فرض نه په دغه وخت کې عقیده ورته وښوده ارکان اسلام ورته وښوده د هغې نه پس هغه سړی څه وایي یو وعده کوي او دا د کامیابۍ خبره دا واصل هغه تن باندې چې دا وایي والذي نفسي بیدي زما د په هغه ذات قسمي چې زما سا د هغه په لاس کې دی لا ازید علی هذا ولا انقصو ولا هغه بل روایت دی ولې ښه په هغې کې بل څه سوال هم بدل دی جواب هم بدل دی پیشنګویي هم بدل دی د هغې روایت نو وی والله لا ازید علی هذا قسم په الله د ځان نه به پکې زیاتې نه کومه زیاتې کول چې دا ګراني کمې خو آسان دی عمل نه کول نو مطلب دا و چې زیاتې به پکې هم نه کوم د ځانه او کمې به پکې هم نه کوم دا ورسره مراد و یعنې د دې حکمونو پابندي به کوم سړی خو لاړ نبي علیه السلام څه وایي دا خبرې د غیبو دي ښه دا د وحي نه بغیر نه معلومیږي نبي علیه السلام غیبدان نه و فسونه واقعات او د قرآن واقعات باغې دلیل دي چې د غیب علم پیغمبر ته نه و دروغ دي چې وایي په دې ورغوي کې چې هګۍ کېدي تا ته څه ښکاري او پیغمبر ته د دنیا وایي داسې ښکاري نه ښکاري ورته په ژوند ورته نه ښکارېده په بیبي باندې تهمت لګېدلی دی د هغې پته ورته نه وه منافقان ورته دروغ مخامخ وایي د هغې پته ورته نشته غلاګانې کېږي د غل په ځای د بل د لاس ته کټ کولو مشورې کېږي دروغ خلکو جوړ کړي دي د الله د طرف نه وحی راځي چې د خیانتګر مرستیال نشي چرته غل بل غلا بله کړې ده دا خلکو تهمت لګولی دی نو ژوندي پیغمبر ته د غل پته نه لګي چې غلا چا کړې ده او دا دروغ څوک وایي نو دا دنیا به ورته څه ښکاره شي په خپله مدینه کې ورته پته نه لګېدلې چې الله دې دي ویلي چا خبره نه ده راوړې په خپلو سترګو یې نه ده لیدلې ښه نو خبره مې دا کوله چې اوس د غیبو نه بله خبره راله د دې سړي په باره کې پیشنګویي نبي علیه السلام وایي من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا او كما قال که څوک دا غواړي چې ما په ژوندی جنتي ولیدې نو دې سړي ته وګورئ دا جنتي دی ښه څومره لویه پیشنګویي وه احادیثو کې چې 10 مبشره راغلي دي لس تنه چې د جنت زیری ورته ورکړی شي ابوبکر فی الجنه عمر فی الجنه عثمان فی الجنه عبدالرحمن فی الجنه دا په یو موقع باندې لسو تنو ته د جنت زیری ورکړی شي رضی الله عنهم یوازې هغې کې جنتیان حصر نه دی ګورې د هغې نه علاوه هم نور جنتیان دنیا کې ورته زیری ورکړی شی دی یو پکې دغه دی څوک غواړي چې دنیا کې جنتي وویني نو دې سړي ته دې ګوري اوس د جنت څه چلې کړی دی کلکه معاهده یې وکړه چې کومه خبره مې زده کړه په دې به پوره عمل کوم نو معاهده وکړئ قرآن مو ووی قرآن واورېده پوره عمل مې د جنتیان چې دنیا کې جنت زیری ورته ورکړی شی دی دې نه علاوه نور هم دي یو صحابي دی بل صحابي ته وایي وی دنیا کې ورته جنتي وښیمه وی ولې نه وی هغه توره زنانه نه ده دا جنتي ده وی تا څنګه وی راشه اوس د قصه کومه دا نبی علیه السلام ته راله نبی علیه السلام ته وی په ما غوټه راځي ارتاویږم په ځان نه پوهېږم سوال وکړه چې دا تکلیف بیماری زمانه لرشي نبی علیه السلام ورته وی که چېرې ته په دې تکلیف باندې صبر وکړې د الله د اجر او د ثواب په امید باندې تاله به جنت میلو شي او که چېرې وای زه به سوال وکړم
بیماری به دې الله لري کی. هغې وی صبر کوم ځکه د جنت پیشنګویي واورېده، صبر کوم په دې بیمارۍ، خو یو خبره د برداشت نه ده، هغه دا ده چې کله زما منې غوټه راشي بربنډېږم، په ځان نه پوهېږم چې بېجابه کېږم نه. بس هغه سوال له نبي علیه السلام وکړو، د بې پردګۍ نه الله محفوظ کړه، غوټه پرې راتله او په هغې صبر وکړو. خو چونکې نبي علیه السلام د وحي په ذریعه وی طالب الله جنت درکړي په دې باندې، دنیا کې تکلیف راغی ستړې راله، په هغې باندې صبر پکار دی، الله لوی اجر ورکوي. تر دې پورې نبی علیه السلام فرمایي غنه خپه کې ازغې لاړو، انسان په هغې صبر وکړو الله په هغې اجر ورکوي. زوړ غم دی یاد شو، انا لله و انا الیه راجعون دی وی، الله په هغې باندې دومره اجر ورکوي لکه په نوي غم چې یو سړي صبر کړي. نو تکلیفونه په دنیا کې راځي، په دې باندې به انسان صبر کوي. ان الله یحب الصابرین، الله د صبر کوونکو سره محبت کوي. خو د صبر ګورې څو مرتبې دي، ښه صبر څو مرتبې دي. یو صبر علی الطاعت، کم عمل د نیکۍ چې په تا الله ایښی دی کوه، په دې کې هر قسمه چې څه راځي دا برداشت کول او په دې طاعت باندې ټینګېدل، د نیکۍ په کار ټینګېدل. دویم صبر عن المعصیت، ګناه مخې ته راغې زړه غواړي د هغې نه زړه صبر کول، د هغې نه ځان واپس کول، دې ته وایي صبر عن المعصیت. دریم دنیا کې غمونه راځي، تکلیفونه راځي، بیماری راځي، ستړي راځي، په هغې باندې صبر کول چې الله په دې باندې اجر ورکوي، دا الله په دې باندې اجر ورکوي. نو دا زغم کول دا د صبر مختلفې جهتونه دي، او قرآن کې الله د خپل محبت شامل حال د صبرناکو ګرځولی دی، الله د صبرناکو سره مینه کوي. نو صبر ګورې دا دی. خو صبر نبی علیہ السلام وی الصبر عند الصدمة الاولى، صبر د اولني غم کې د فائدې دی. اول وخت کې ګیلي او شکوي او د الله نه فریادونه، بلکې زمون خلک دومره ناصبره چې وی یره که نعوذ بالله الله وینو بس دا کار به ولې شي او دا دومره ظلم چې کېږي، نو د الله د وجود نه انکار وکړي. نه الله زما ستا شان بې صبره نه دی، الله مهلت ورکوي. ان الله لا یملی الظالم، الله ظالم له مهلت ورکوي حتی اذا اخذه لم یفلته، خو چې راوی نشي نو ګورې بیا یې پرېږدي نه. نو موږ له صبر او زغم پکار دی. نو چې کله صبر او زغم موږ کوو الله بیا نتیجه راولي په هغې باندې، الله امداد کوي. خبره مې دا کوله چې دنیا کې مختلف قسمه ظلمتونه دي، تیری دي، الله د دې تیرو نه د ویستو دپاره قرآن را لېږلی دی. نو د قرآن د لوی علومو لویه خزانه تر دې ځایه راورسېده. سورت اخلاص د توحید د مهر پې ولګېدو. اوس د دې دشمنان دي، دا دوه سورتونه دې ته معوذتین وي، او سورت اخلاص چې ورسره شي نو حدیث کې معوذات تقریبا جمع راغلی ده. د دې دریو سورتونو متعلق یو فضیلت دا هم راغلی دی. نبی علیہ السلام به ماسخوتن دا درې سورتونه وی، په لاس به چوف کول، په وجود به لاسونه راښکل. نبی علیہ السلام چې کله بیمار شو مرض وفات کې خپله به نشو ویلی، عائشه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د هغې په غېږ کې و نبی علیہ السلام، د هغې په کور کې و نبی علیہ السلام، هغې به دا درې صورتونه ووی، د نبی علیہ السلام په لاس به چوف کړه، د هغه لاسونه به د هغه په وجود راښکه، ځکه چې د نبی علیہ السلام لاسونه حدیث کې راځي زیات برکتي و د لاسونه د عائشه رضی الله عنها. دویم نبی علیہ السلام وی چا چې دا درې صورتونه سار ووی الله به د ماښامه پورې حفاظت کوي، ماښام ووی تر ساره پورې به حفاظت کوي. مسلمانانو له پکار ده چې د الله په حفاظت کې ځان ورکوي. دا دوه صورتونه بیا دې کې اولنی صورت کې د هغه شرونو نه پناه غوښتل دي الله سره چې د انسان وجود ته نقصان رسوي. سوره الناس کې د هغه شرونو نه پناه غوښتل دي الله سره چې د انسان باطن، ایمان، عقیده، نیت، اخلاص دې ته نقصان رسوي. چې د انسان ظاهر محفوظ شو، باطن محفوظ شو، کامیابی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، پناه غواړم په رب د سبا باندې. فلق شلولو ته وایي.
شپه وشلیږي سبا راښکاره شي. هغه ذات چې شپه کې دا رڼا راښکاره کوونکی دی. الله زمونږه په دې سختو زړونو کې د خپل انابت د خپل توحید نرمی ولګای، د خپل معرفت بوټی نال کې الله. قل اعوذ برب الفلق، هو پناه غواړم پر رب د سبا باندې، برب الصبح. عالمان تفسیر په دی وجه کوي چې فلق شلیدو ته وي قرآن کې فالق الاصباح د سبا د پاره ټکی راغلی دی. سبا شلونکی دی الله، سبا راښکاره کوونکی دی. فالق الحب والنوى، دانه شلونکی دی، تیغ راخیژونکی دی د هغې نه. نو دغه ذات چې تیارو کې رڼا راښکاره کوي، دغه ذات چې د وچې دانې نه شین تیغ راښکاره کوي. د کجورې د هډوکی نه دی، دا چې ماتی نو په ګټه خو په اسانه نه ماتېږي، چېرته په اوسپنه به ماتېږي. او الله د دغه دومره د ګټې په شان کلک هډوکې شین تنکې تیغ ترې راخیژي، دا د الله قدرت دی. نو دا د رب کار دی. قل اعوذ برب الفلق، وایه پناه غواړم په رب د سبا، من شر ما خلق، د شر د هغې نه چې پیدا کړي دي، یعنې د شر د مخلوقات نه. الله د ټول مخلوق د ټولو شرونو نه په امن کې. مخلوق انسان دی، مخلوق پیری دی، مخلوق مار او لړم ګیدړ منظرې بل څه د دې ټول مخلوق د ټولو شرونو نه په امن کې. مخلوق نور څه غواړي؟ خو دغه د شرونو نه امن کېدل غواړي که نه. د الله په پناه کې ځان ورکا، د الله سره د مخلوق د شرونو نه ځان محفوظ کا. منګه د حفاظت لپاره مختلف قسمه تدبیرونه، مختلف قسمه اسباب لټو. ظاهري اسباب هغه په خپل ځای ټیک دي، خو د الله په حفاظت کې ځان ورکا. اسباب نه استعمالول دا توکل نه دی. ګورې ها، صحابي دی، نبی علیہ السلام ته راغی، وایي د الله نبی زه منزل راځم دنده جماعت ته یا بل حاجت لا باروخ سورلی پرېږدمه، وایي تړم په الله توکل وکړم که نه دغسې پرېږدم چې الله به یې ساتي. نبی علیہ السلام اعقل، زنګونو له وتړه او بیا په الله توکل وکړه چې الله ما خپل اسباب استعمال کړه، اخوا ساتندون کې وستی نوره اسباب به استعمالی. اسباب پرېښودل دا توکل نه دی. ګورې نبي علیه صلات وسلام احد په جنګ کې 2 زغرې اغوستې وې، اسباب دي، دا توکل خلاف نه ده، خو توکل به په الله کوي. دا صورتونه ووایه، دا تا سبب استعمال کو، اوس په دې کې اثر اچونکی الله دی، حفاظت کوونکی الله دی. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، دا یو عام شرونه دي. اوس 3 خاص شرونه الله ذکر کوي چې د دې شرونو کې د دې 3 شرونو پناه په الله سره وغواړه. یو ومن شر غاسق اذا وقب، د شر د تیارې نه چې کله وغوړېږي. تیاره په خپله شر نه دی، خو دا تیاره وخت د شر دی، د شریانو د شر وخت دی دا تیاره. الله د تیارې کې چې کوم شرونه څوک رسوي، د دې شرونو نه په امن کې. کله کله شپې په تیاره کې روانې رڼا سړي سره نه ټکر وخوري، سړی راته وشي، دا د تیارې شر دی که نه. الله د شپې د تیارې د شر نه په امن کې. مار لړم په تیاره کې راوتی، د تیارې شر دی. الله د تیارې د شر نه په امن کې. دارنګې غل ډاکو د شپې تیاره کې دشمن نقصان رسی، الله د شپې د تیارې نه په امن، د شر نه په امن کې. نبی علیہ السلام وایي په ماښام کې وباللیل ینتشر الجن، د شیطانان ماښام راخورېږي، واړه یری څاروو ته نقصان رسوي. تاسو دا ځان سره یو ځای کوئ ماښام، دا د تیارې شر دی. د تیارې د شر نه په امن کې ډېر شی شرونه دي، شماره ځان لا. نو داسې دي من شر غاسق اذا وقب. دارنګې کله وریځ راشي تیاره جوړه کي، هغې کې هم کله شرونه وي، ګلی ترې نه وشي، تندرونه ترې نه راټه وشي. نو دا د تیارې د شر نه په امن کې الله دا صورتونه وایي. یقین هم ساتئ، صلو الله وانتم موقنون بالاجابه، دا وایي په دې یقین چې الله زمونږ حفاظت به کوي، الله به حفاظت کوي. ومن شر النفاثات فی العقد، یو دویم خاص شر د شر د پکو کوونکو نه په غوټو کې. غوټې څه شی دی؟ تار لا، ویښتو لا، کوډمار، تعویزګر، ساحران غوټې ورکوي او د هغې د وجې خلقو ته نقصان رسوي. نو د دې شریانو د شر نه الله موږ محفوظ کړي. دا چې څوک کوي دا شریان دي،
دا څه چې کوي دا شر دی الله د دې شریانو د شر نه محفوظ کړي نو دا کوړې منترې دا د یهودیانو کار دی دا لوی میراث د هغوی دی بیا زمونږ ملک کې د هندوانو کار دی پیر بابا له خلک کوډو لځي ښه داسې غیرتي مسلمانان دي هندو ته دي چې ماله کوډې وکړه په پلان کې او پلان کې له کور روان کا د پلان کې کاروبار بند کا دلته یو دی هغه وایي زه له شرطیان کار کوم د چا کاروبار بندی شرطیان کوم یا به کوي یا نه کوي خو دعوه کوي دا دعوه هم خطا ده خطا ده که چېرې کوي دا کار هم خطا دی ته چې وایي کار پې کېږي کار کېدل مقصد نه دی طریقه مقصد دی طریقه خطا ده سحر جادو باندې کار کیږي الله وی خزا او خاون به په دې سحر جادویي د یو بل نه جدا کول سوره بقره کې الله وی کار پې کیږي خو د کېدو حیثیت څه دی کفر د کولو حیثیت څه دی کفر وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر سلیمان علیہ السلام کفر نو کړي شیطانانو کفر کړو کفر د شیطانانو څو خلقو ته سحر خود نو سحر جادو کوړې منترې دا ناروا دي دم جایز دی څنګه دم پکار دی د قرآن دم پکار دی دا صورتونه وایا ځان دم وا واړه پې دم وا که ته وایې چې د دې اجازت دا هر مسلمان ته اجازت دی که ته وایې دا پوه پخول غواړي دا الله پوخ را لېږلی دی دا زمونږ خلقو ځان له خپله اجارهداري جوړه کړې دا پلان کې دا پخ کړی دی او دا پلان کې دا ته اجازه میلاو ده دا اجازه چا ورکړي دي دا ټول مسلمانانو ته اجازت دی د قرآن نو دا مه کوئ هر چا ته اجازت دی زنانه پې ځان دموئ ماشومان پې دموئ د بد نظر نه پې دم کوئ من شر حاسدین اذا حسد کې وایي دغې ته هم اشاره ده پکې د سحر جادو نه ځان دموئ خو په کوډمارو پسې مه ګرځئ په ماهرانو پسې مه ګرځئ پلان کې ځای کې تعویض راغستي او پلان کې ځای کې دا کوي او پلان کې ځای کې دا کوي دا د په دې علاقه شته زنانو ته وایي پرتوګونه زنانه پرتوګ سره تاسو کار دی دا سلمې چای او پلان کې شی راوړه زمونږ په دې غاړه باندې دي پلان کې دکان ته لاړ شه زه به تاله تعویض لیکم په مشکو او په زعفرانو نو د هغې په زرګونو روپۍ توله ده نو د 9-10 روپو پې مشي زعفران راوړي دکان خو ته ښودلی دی که نه هغه ځان راکېدي دغه جوړ کړی دی د دې مهرونو لګولو د پیډ نه دی دغه صفا کړی دی هغې کې سرنګونه منګونه اچولي دي هر څه چې دي هغې باندې مهر لګوي نو په یو پیډ باندې په زرګونو مهرونه هر چا ته به وایي چې ورشه دومره مشک او زعفران راوړه تاله په مشک او زعفرانو تعویض لیکمه نو دا تعویض جدا پیسې والي مشک زعفران یې کېښوده نو دوکاندار واپس ویځي دا ستا هغه شی د دې دومره پیسې دي خپله د ګټه پکې وکړه واپس بیا راکړه زما پیسې راکړه داسې دوکاندارۍ خلقو کولو کړي دي د الله بندګانو لږ خیال کوئ په دې خلقو باندې خپل ایمان هم مه خرابوئ ځکه چې ستا ایمان هم خرابوي عقیده دې هم خرابوي او خپل مال هم مه خرابوئ دا صورتونه وایئ کوډمارو پسې مه ګرځئ په دې ساحرانو مداریانو پسې مه ګرځئ مداریتوب در سره کوي دا صورتونه وایئ ځان پې دموئ اولاد پې دموئ الله باندې یقین کوئ چې الله ښه کوونکی هغه دی دم څه نشي کولی نو غلط دم په هغې باندې دم کول حرام دي که کار پې کېږي ولې نه مشران دمونه کوي په کار ده چې دا دمونه واوري عالمانو ته نبی علیہ السلام وخت کې به خلکو دمونه کول نبی علیہ السلام به وي اعرضوا علی رقاکم دا دمونه ما ته واوروئ نه چې غلط ټکی به هغه به یې تلر کوئ دا پکې مه وایه او وی چې څوک خپل رور مسلمان ته فایده رسولی شي نو رسی دي یعنی جایز صحیح دم کوي نو کوئ خو غلط دمونه مه وایئ خبره تفصیل له خو خبره ټیم لږ دی نور ټیم نالو ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پکو کوونکو نه په غوټو کې ومن شر حاسد اذا حسد د شر د کینه کوونکي نه اذا حسد چې کله هغه کینه خپله شروع کی د ناسودۍ د وجې نه تاته نقصان رسوي نو د دې پناه غواړه په الله سره الله د دې حسدګرو د ناسود خلقو د دې شر نه مو په امن کې ناسودی حسد نه د دنیا په کار کې جایز دی نه د دین په کار کې جایز دی مطلقاً حرام دی دا یو ډېر سپیره ګناه دی نبی علیہ السلام وایي نیکۍ داسې خوري لکه اور چې لرګي سیزي ګورې
داسې دا نیکی د انسان ختمي. سیالي جایز ده خو په دوو چیزونو کې نبی علیہ السلام وی سیالي وکا. یو چاله الله د دین پویا علم ورکړی دی هغه بیانې خلقو ته عمل پې کوي د ده سره سیالي وکا. نن د بل بچي علم وکړو خپل بچي باندې وکا. نن د بل بچي قرآن درس وکړو ناسو ته کېنه خپل بچي منې ووایه دا سیالي وکا. چاله الله مال ورکړی دی د الله په رضا د خیر په ځایونو کې لګوي د ده سره سیالي وکا. خو د دې نه علاوه نور ځایونه د سیالۍ نه دي ګورې. او حسد ناسودي دا په هیڅ حالت کې جایز نه ده. ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس. سورت کې 3 صفتونه الله خپل ذکر کړي دي، رب، مالک، اله. او 15 ځای پکې الناس ذکر کړي دي. وای دا 15 ځای جدا جدا خلق مراد دي. ناس معنی خلق. 15 ځای جدا جدا خلق مراد دي. لمبي ځای الناس نه مراد وای ماشومان دي. وایا پناه غواړم په پالون کې د خلقو چړو کوي الله پاللې الله لوی کړي. چې پیدا شوی نه یو لار د خوراک ده، چې پیدا شي نو دوه لارې ول د خوراک تنظیم وکي. نو چې لږ لوی شي نو اړو لارې معلومې نه دي په دومره لارو باندې ول د اسباب د رزق تنظیم وکي چې اړو مخه لارې معلومه بیان ده. دا مهربان ذات ته دا رب دې پالون کې. وایا پناه غواړم په پالون کې د خلقو. ملک الناس په بادشاہ د خلقو. الناس نه مراد وی ځوانان دي چې ته زورور طاقتمنې هم چو دیگری نیست. نو دا د ځان نه نظر ماړوه بلکې پتا لپاسه زورور ذات شته، بادشاہ شته، احکم الحاکمین شته، شاهنشاه شته. کیلا د وجود معمولی پورځای د خراب کړه بل په لاسو کې اغسته خپو کې به طاقت نه وي. دغه د هارت اٹیک شو، دا د پلان کې شو، څه چلو شو. او الله هغه کم ذات چې طاقت ورکړو طاقت واغستو. نو دا هغه طاقتمن ذات بادشاہ نه نظر ماړوه. ملک الناس بادشاہ د خلقو دی. داغه په حکومت کې داغه خوري داغه سکي داغه غوندي داغه په کوټه کې اوسېږي او داغه باغی داغه نافرمانی. ستا په کوټه کې ستا فقیر خو یو ردی بیګار لرانی شي سبا یو تکړه په سر کړي دا. او انسانان دا الله خوري دا الله سکي دا الله غوندي دا الله په کوټه کې اوسېږي او دا الله نافرمان. او بیا هم الله او مهلت ورکوي خو نه ورځ را روانه ده که نه. ان بطش ربک لشدید. ستا د رب نیول ډېر سخت دي. انه هو یبدئ و یعید. اول پیدا کول کوي نو دوباره به پیدا کوي. داغه دربار داغه مخې به بیا ځي. ملک الناس اله الناس. حاجت روا د خلقو دی، معبود د خلقو دی، حقدار د بندګۍ د خلقو دی. نو چې بوډا شوي نو د الله بندګۍ له زور ورکا، عبادت له زور ورکا. سورې نصر کې تاسو ویلي دي نبی علیہ السلام ته الله نښې ښودلې وې چې ستا په امت کې څه نښې دي دا موجود شوې. چې کله د الله مدد راغی فتح علی خلق ډلې ډلې د الله په دین کې داخليږي. سبق کوي ته د الله بندګۍ له زور ورکا. مرګ دې نږدې دی. نو چې په علاماتو دې مرګ نږدې شو، بوډا شوي، ویښته سپین شو، اوس خو د پرېږده که نه د دنیا دا فکر دی دا خو د نوسي او کړوسي او زامنو ته پرېږده. اوس نو اوس د الله بندګۍ له زور ورکا. اله الناس معبود د خلقو دی، حاجت روا د خلقو دی. من شر الوسواس د شر د بار بار لمسه کوونکي نه. الخناس وسوسه پښتو معنا د لمسه. نبی علیہ السلام وی ان للملک لما وللشیطان لما. د شیطان ته ملکم خونه کوي هغې ته الهام وی، او دې ته شیطان خونه کوي هغې ته وسوسه وی. نو ستا زړه کې که چېرې د ګناه خیال راغی د شیطان وسوسه د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه. که د نیکۍ فکر راغی یاره دا ښه کار کول غواړي وکړه دا کار. دې کې اوس مشورې مه کوه چا سره، هر طریقه جدا خبره ده. مشورې مه کوه چې یاره وکړم او که ونه کړم. وکړه دا ملائک درته الهام کړی دی. نو د شیطان هغې ته وسوسه وي او د ملک ته الهام وي. من شر الوسواس د شر د بار بار لمسه کوونکي نه. الخناس پټ راځي وسوسې ته. او چې کله انسان ذکر کوي نو الخناس په شا کېږي
بیا تختی خنسا الذي يوسوس في صدور الناس هغه دی چې لمسا چي پسینو د خلقو کې سینه کې لمسا چي منګ وی دي صورت کې د باطن مضرات ضرر رسون کی داغي ذکر دی ستا سینه کې زړه دی زړه کې د ایمان دی د ایمان د خلاصي د ایمان د خلاصي د ګناهونو خونه د تکي د نیکونو دی رستو کوي په نیک عمل کې د نیت خرابوي ګناه د ثواب په شکل کې ښکارا کوي بدعات چې ورته وي ای به د ګناه کار خو په شکل د ثواب کې ښکارا کوي دا د ثواب کار دی دا د ثواب کار دی دا د ځان نه ثوابونه ګناهونه مو جوړوي کوي په دې باندې نه ثواب ملاويږي بلکې الټه ګناهګاریږي چې یو خبره ثواب الله نه دخودلی یو کار دی چې د الله ته ګناه نه دی ویلې ته وای دا ګناه ده په دې ګناه ویلو ته ګناهګاریږي الله نه دی حرام کړي الله د ګناه په توګه نه دی خودلې ته څنګه وای چې دا ګناه دی دا بدی او خدي مونږ چې ځان له جوړو دا کار خدي یعنی د ثواب دی بدی د ګناه دی دا به ځان نه جوړای غوري دیتا د اولوهیت صفت وي خو بد حرام حلال جائز ناجائز دا د الله اختیار دی دا د انسان اختیار نه دی ایتا شرک فی الحکم ویل کیږي به یو تعبیر داغه داوم دی نو من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس زړه کې لمسا چی ها دا څوک ته یره دالوي دشمنه من الجن یو د پټ مخلوق نه دی یینه نه خود هغه د خونه چې زړه کې کوم راځي دا غینه به معلومای بعد خونه رااله شیطان وسوسه دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا والناس دا بل دشمن غره د انسانانو نه دی اوس دا څوک دی دا به څنګه پیژنو دا به دې پیژنې چې څوک د ته مشوره درکړي څوک د ته خونه کوي د حرامو د ناجایزو د جنگ جګړې د حرام کارو د بيدینۍ بس اومنه چې دا شیطان دی هو په شکل د انسان دی کدا پلار دی کدا ورور دی کدا خزه ده کدا گاونډي دی کدا پارټي والا دی کدا بل دی دا بل دی دا څه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا خبره وانوري ملګرتیا وسرهونه کې په خبرې په منلو کې من الجنه والناس اخرانه خبره صدا دا ټول قران د زندګۍ د عمل د پاره راغلي دي دا شیطانان دنه دا د قران دا علم او عمل دا نه اخلي په بيدینۍ دي مبتلا کوي نو د الله سره پناه وغواړه د دې قسم شرونو نه چې الله د دې شرونو نه حفاظت وکي زمنګ د ایمان حفاظت مو کې د عمل حفاظت مو کې قران اخر ته ورسېدو بیا به